الله تبارک وتعالى سره زما په خوږی باندې خوشاله کا په موږ تاسو د الله پاک بے انتها احسانات دي بشمیر نعمتونه الله پاک موږ ټول لرا کړی دي هر څونه چې دي ټول وای الحمدلله والشکر لله او بیا د اسباب لاندې د عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت زیر اهتمام الحمدلله هر کال امدید ہے کہ دا عظیم الشان کانفرنس منعقد کیگی بعد مرګورو ته زګورما نو د نور نو ته تکلیف دی او پروس کال تاسو ته پته و چې د دې کانفرنس په ورځ باندې سونه بارانو نو کله وا د وصال پټېوي او کله و د فراق ټکورونه وي مدینہ جاؤں پھر آؤں مدینہ پھر جاؤں مدینہ جاؤں پھر آؤں مدینہ پھر جاؤں تمام عمر اسی میں تمام ہو جائے کلب التے وصل بوی او کلب فصلی جدائی بوی فکو جدائی بوی نو کو منگ دلتا پدی دے کیو کہر دے کیو نو زمنگ زړه په حرمینو شریفینو کې وي مدینہ منوره کې به وي دل تڑپتا ہے میرے سینے میں ہائے کب پوچھو میں مدینے میں دل جس کا نہ ہو مدینے میں اس کا جینا ہے کوئی جینے میں او مون کو دل تمیو نن زمنگ ستاسو بار بار الحمدللہ حاضرے پر روزہ مبارکہ کی لگی دلی دی ما استاسو دی علاقه کې دلته د مشتاق قاری صاحب دی د ورور نکاح هغه متړله نالته بوډاګان هم ناستو نو ما یې که ځوانان یې که بوډاګان یې ټول د کانفرنس ته لاړ شئ څنګه چې دې مجلس ته راتلی شوی داسې هغې ته هم تلی شئ زما محترمو بې وفا به نه جوړېږو وفادار به جوړېږو انشاءالله او اوس بس سر له راغلي دي او شکر الحمدلله چې موږ او تاسو الله پاک د دې قافلې اگر که ډېر کمزوري یو خو الحمدلله د دې قافلې کارکنان یو او وبوینې په ورځ د قیامت انشاءالله چې ځینې ځینې به جړېږي چې محشر دی او په محمد امین اختر محمد راغی ټول وایي صلی الله علیه وسلم دې کې نو ما سره رجسټر شته او نه تاسو سره رجسټر شته نه تاسو زما دیریو لیکلا نه ما تاسو دیریو لیکلا خو بار بار زمونږ استاسو دیرینن الحمدلله پر روزه مبارکه کې لیکل شو سو کړه چې موږ درود شریف ویلې دي فرشتو غوړې دي واقعي نامدار سردار دو جهان حبیبی کبریا احمد مصطفی صلی الله علیه وسلم باندې پیش کړې دي او بیا زموږ تاسو اعمال پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې پیش کیږي او نبی علیہ السلام خو فرش لا فرش دی چې نبی علیہ السلام د معراج په مقام په دې میاشت کې بنا بر اختلاف په وشتم تاریخ کې نبی علیہ السلام د معراج خصوصي واقعا الله جل جلاله د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وصف ذاتیونه او د وصف خصوصیونه الحمدلله ګرځولې دي رسول الله مبارک منګه د معراج په موقع نیو ور کړی زوته کوستر کې بر ګور دی اسمان نه بر زمنګ نظر نه دی د اسمان په بر چت زمنګ نظر نه لګي د دویم اسمان په لاندې چت نه لګي باندې خو سوال نه پیدا کیږي اخیری اسمان خو سوال نه پیدا کیږي داغي نه بر نبی علیہ السلام خو ډیر انتهایی وګت سفر کړی دی کله چې د اخیری اسمان نه بر رسول الله مبارک د معراج په مخبر روان دي سفر جاری دی سو اخبار چوکتل نو لاندې اسمان خکاری بیا سفر جاری دی وکتل اسمان خکاری بیا سفر جاری دی وکتل اسمان خکاری چې په سلورم کرته وکتل نو نه لاندې سخکاری او نه باندې سخکاری او چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دغه موقع باندې وکی خود نو د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ आवाज مبارک کې اوره نبی علیہ السلام حیران شو چې زما د قریب ترین مرګري आवाज دلته څنګه راغی نبی علیہ السلام ته ویلی شو چونکه یو انسان په تنهایی کې کله مانوس وی خوشاله وی او کله وحشت وی نو د نبی علیہ السلام د مانوس کولو لپاره الله پاک یو فرشته پیدا کړی دا
هغې له آواز د ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورکړی دی میری معراج کې میں تیری قدم تک پہنچا تیری معراج کې تو لوح قلم تک پہنچا تاسو به مخکې ورځو کې اورېدلي یو کس بیان کو شیعو چې ټول صحابه په حق نه دي استغفر الله زموږ عزتمندو صحابو کې الله پاک دا فرق نه دی کړی چې دا په حق دی او دا په حق نه دی او یوازې ټول په حق ګڼلي نه دي ټول معیار حق ګرځولي دي فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وكلا وعد الله الحسنى ټول جنتیان ګرځولي دي او نبی علیہ السلام هم دا فرق نه دی کړی چې ګنې په باطل هم پکې څوک شته او څه پکې په حق دي ان الله اختارني واختار لي اصحابي فجعل منهم وزراء واختانا واصحارا فمن سبهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين ولا يقبل الله له يوم القيامة صرفا ولا عدلا د دې وجنه د جنت پاټه سلور دي انبیاء دي صدیقین دي شهدا دي صالحین دي دا دوه ډلې دې د کوم منصب او منقبت حاصل دي هغه وهبي دي دا دوه نسبتونه کسبي دي څنګه د نبوت او رسالت سلسله تکمیل ته رسیدلې ده د صحابیت سلسله تکمیل ته رسیدلې ده باقی شهادت ته کسبي شي دي ولادت نوالا تر د وفات پورې یو انسان کو ټول عمر هغه په جهاد کې تیر کو او پرس کده ته شهادت حاصل نشو نو دا اعتراض وسو کوئی چې دی کو شهید نشو یا څوک بده اعتراض وکي چې خالد ابن ولید رضی الله عنه خو 200 جهادونو کې شرکت کړی دی لیکن هغه نه دی شهید شوی نو زمونږ سان دین دی یرید الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه او سلورم نمبر ولایت ته تاسو ټول د الله دوستان یې مبارک ان شاء الحمدلله څنګه زموږ تبلیغ والا بزرګان وایي د الله ولی نو په باندې خلکو دا لفظ بد لګي نو په چا دا لفظ بد نه لګي یو سکول دی باندې کې یو سټوډنټ ته هر کال پیل کیږي او بل سټوډنټ ته هغه هر کال په ټاپ 10 کې فرست راځي دا دواړه د سکول سټوډنټان دی او کنه دي څنګه چې دواړه د سکول سټوډنټان ګڼل شي نو دا رنګه دا ټول مسلمانان د الله پاک دوستان ګڼل شي او کو ولایت تامه هر چاته نه حاصل نو ولایت عامه حاصل دی بهر حال دا خبر مې دین وکړه چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه د رسول الله مبارک هغه غلام دی چې صحابه ټول زمونږ د سرستوري دي لیکن الله پاک هم د هغې په اواز دی او فرشتي اواز هغه مقرر کړ نو زما محترمو په دغه انتهایی قرب کې الله پاک نبی علیہ السلام ته فرمایي السلام علیک ایها النبی اے زما نبی صرف پتا دے زما سلامی ورحمت اللہ وبرکاتہ صیغہ مخاطب مفرد دا کہ صرف پتا دے زما سلام رحمت او برکت وی زما عزت مندو منگ چی یو دے تا زو یو کس راتوی چی راہ زوی در نوکر کوم او بلار کی یو سڑی ہوئی چی یار چلتا دی مونگو تو پلانکی وزیر غستیم انا لزوی نوکر کئی یہ رجی زمان دا دیز بیم مسر خبرو کا کر نو سم خیالی منگو سر اول دا چا خبرکو کہ دیشی دا غبل و سر اوم نکو و منگا وزیرانو خیزیرانو منزیرانو بسی نکو رو گر الحمدللہ دیشی او استغناء الحمدللہ اللہ پاک دا منگ طول عمر گروتا نصیب کرے منگا واردل لار شو نبی علیہ السلام ایر کو ہر فنکشن لچیزو خلاف سنت طریقوں سره دو مړیو شي نبی علیہ السلام د بدعاتو یو لوی ماجون مرکب هم جوړ کړی د مېدت او دا خو فرش دی او رسول الله مبارک د معراج په موقع چې الله په کتو فرمایي السلام علیک ایها النبی ورحمت الله وبرکاته نبی علیہ السلام دا څه ونه چې السلام علیہ السلام علیہ بس یا اللہ صرف پما دے سلامی نا منتظر طولے پاکی شامل کرو السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین
نبی علیہ السلام به نه هېرو د الله پاک یو نعمت به هم نه هېرو اگر چې بې شمېره دي نشو شمارلی اجمالي به د الله پاک شکریه ادا کوو وان تعدوا نعمت الله لا تحصوها والله پاک به تپوس د هر نعمت ضرور به ضرور کوي ثم لتسألن یومئذ عن النعیم الله پاک موږ ډېر نعمتونه راکړي دي خو د یو نعمت نه علاوه په نورو نعمتونو په موږ باطنه نه کوي یا امتحاني راته کوي إنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة کله تذکیر به لا اله وکله به ایام الله وکله بما بعد الموت خو باطنه صرف په یو نعمت کوي نو عزتمند چې په ټولو نعمتونو کې صرف په یو نعمت الله پاک په موږ باطنه کوي هغه د ټولو نعمتونو نه لوی نعمت یو کو نه به وي هغه لوی نعمت کوم دی چې الله پاک د ټولو نعمتونو نه اوچت موږ له راکړی دی هغه جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې الله پاک فرمایي دا به مې منې چې تاسو مې محمدیان ګرځولي او تاسو کې مې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم درلې لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا البته په تحقیق سره مؤکد نسبت سره متحقق نسبت سره ماضی متحقق نسبت سره الله پاک په موږ باندې احسان وکړو چې په تاسو کې ما محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم درلېږلی عزتمندو چې د نورو نعمتونو الله پاک تپوس کوي د نبی علیہ السلام باره کې به تپوس کوي او که نه به کوي او بیا چې د نبی علیہ السلام د ټولو نسبتونو تپوس کوي نو د نبی علیہ السلام په خصوصي نسبتونو کې عقیده ختم نبوت ده نو الله پاک به موږ نه د دې تپوس کوي او که نه به کوي هر مسلمان هر کلمه گو هر پاټې والا هر څوک چې دی هر ځای کې چې دی په هر نوم د مسلمانۍ چې دی هغه د ختم نبوت خادم دی هغه د ختم نبوت د قلعې دی څوکیدار دی هغه د ختم نبوت سیکیورټي ګارډ دی الله پاک دا سعادت هر چاته نه نصیب کوي څنګه زموږ دا وروڼه په دې ګرمۍ کې ولاړ دي اوږېته کې ولاړ دي ستړې ستومانه ولاړ دي سپینګیري موجود دي دا علما سره بیماریو موجود دي څونه خلک بوس په شرابخانه کې ولاړ دي څونه خلک به د دین د دشمنانو څوکیدارۍ کوي دا زموږ خوش قسمتي ده لہذا د نبی علیہ السلام دغه وصف ذاتي وصف خصوصي عقیده ختم نبوت الحمدلله موږ تاسو په دې علماء پی کړو چې د نبی علیہ السلام نه بعد د قیامت د سبا پورې بل پیغمبر راتلونکي ټول وايي بل پیغمبر راتلونکي نو قیامت کې به بل پیغمبر راځي چې د نبی اسلام نه علاوه په قیامت کې به بیا د چا خصوصي پیغمبري چلیږي د رسول الله صلی الله علیه وسلم داؤد علیہ السلام ته الله پاک او فرمایي چې تلاوت وکړه نو داؤد علیہ السلام باندې کوم کتاب نازل دی زبور شریف لیکن داؤد علیہ السلام به د سورہ دخان تلاوت وکړي سورہ دخان د کوم کتاب سورت ته قرآن کریم په چا نازل دی خصوصي پیغمبري د چا ثابت شوه الله پاک به نبی علیہ السلام ته فرمایي چې تلاوت فرمایا نبی علیہ السلام د سورہ یاسین او سورہ طه تلاوت فرمایي دغه سورتونه د کوم کتاب دی دا کتاب په چا نازل دی رسول الله صلی الله علیه وسلم او پرز د قیامت به الله پاک دې ټول حافظانو قاریانو ته وایي چې تاسو قرآن لولئ يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها نو دا ټول حافظان چې په ورځ د قیامت د کوم کتاب تلاوت کوي هغه کوم کتاب دی په چا نازل دی په نبی کریم صلی الله علیه وسلم او بیا به الله پاک په خپله باندې تلاوت فرمایي نو الله پاک چې تلاوت فرمایي د کوم کتاب تلاوت به فرمایي د قرآن کریم بچے نازل کړی دی په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې نو چې ټول پیغمبران د خپلو څنګه امتیانو پیغمبران دي نو نبی علیہ السلام د صحابو تابعینو قیامت سبا پورې د خپل ټول امت پیغمبر دی او نبی علیہ السلام چې څنګه زمون پیغمبر دی نو داسې د ټولو انبیو پیغمبر دی او په دې هر پیغمبر پابند دی لتؤمنن به ولا تنصرنه الحمدلله دی علماء په دې عقیده پکړو که یو آیت راغلی د عقیده ختم نبوت دپاره کافي و
एक सवे के आयतों के अल्लाह पाक दा अकीदा जिक्र यो हदीस काफी हो 210 हदीस रसूलुल्लाह मुबारक जिक्र करी इजमा द उम्मत बाकायदा बाकायदा खत्म नबुवत मुनाकद शवे दा स्वर लसवकाल द मुसलमानों तारीख दे जे न इस्लामी बादशाह और न उम्मत मुस्लिमा पस द नबी अलैहि सलाम ना बल पैगंबर बर्दाश्त करे वो चिकाला पाकिस्तान जोड़ सो अल्हम्दुलिल्लाह न द बदकिस्मते न द मंगलम बे वजीर कानून इंदूर आ गए द फौज मशरी साहिर आ गए और द मल्क वजीर खारिजा कादियानी आ गए दे दो द मंग मजहब न छेड़ो और च कादियानी मजहब छेड़ल छोड़ो बोल न उलमा के लब खिलाफ कीने दा उलमा पर शहादतुन न दी दा पर गिरफ्तारू न दी दा पर चकवानो द वखुल न दी दा पर खंजरून द वखुल बदियो शिम परवान साथी रतमंद अफगानिस्तान की मुजाहिदीन सोना कुर्बानी और का अब अब्दुल खलीफा से बयान और करे रे वे दुनिया दी मंग तस्लीम की गनी बिया बखपई और दमदा से दुनिया दी मंग तस्लीम की गनी बिया बखपई ओजुम मुखदा अल्लाह दी जमंग हुक्मरानानो त तौफीक द तस्लीमो र नसीब गरूली और बिया हो यो का शहीद शी द यो शहीद द वीने द यो सास की ना अल्लाह पाक बेशमेर शहीदान पैदा की यो शल पिंदिश का मख के स्तासो दे इलाका के सोना शहीदान हो और उस दाद मुबारक स्तासो पर दे इलाका की नीचे के पागी के बाद शहादो कब्रों ने नवी और द स्पिन झंडा दे इमारत इस्लामी कलमे वाला वपे लहरावी की नजम इज्जत में द मिशन द खत्मों द पार को अंग्रेज कादियानी पैदा तुम छोड़ो दो ये दोस्तों जिहाद का ख्याल दिकीली हराम है अब जंग और जिदाल न कादियानानो न जिहाद खिलाफ शेर निर्मित और चिकल दे कादियानी द पाकिस्तान सफारत खाने द कादियानियत द तबलीग मराकज़ गर्दुल उलमा रापोर्ट शो और तरमाना कार्यक्रम हक से ना बरकातों होता 53 तहरीक खबरों का 10,000 मुसलमान शहीदान 1 लाख गिरफ्तार 10 लाख मुतासरा उदमो हुक्मरानान को अक्सर कादियानियत नवाज रागली दी पर आगे वक्त में आगे तहरीक नाकाम क्लिशो अल्हम्दुलिल्लाह स्करोट पीरो के प्रथमा 5 सितंबर एदा से और वागश्तो के बाहर मुख्तलिफ मुल्कों की ओम कादियानियत अगर कुफर करार शो यादुल इज्जतमंदो न पूरे कादियानानो द पाकिस्तान दे असम्बली 10 सितंबर 74 फैसला न मनले द 26 अप्रैल सन 84 इम्तनाई कादियानियत ऑर्डिनेंस से न बनले पयो मुल्क के चियो कसुसीगी द आवाम रुण मुहतरमो न अगब द मुल्क द नजरियाती हुदूद कायल हुई और द मुल्क द जोग्राफियाई हुदूद कायल दी अगब द मुल्क द जोग्राफियाई हुदूद वफादार हुई अगब द मुल्क द नजरियाती हुदूद वफादार हुई मंग मुसलमानान ने मंग द मुल्क की नक्शा बबोंडे नूर मुल्कों ने दी मंग दे कायल हुई मंग बदे मुल्क के सीगू द पाकिस्तान नजरिया कुरान और सुन्नत अल्लाह ने पके अमली शक्ल के नाफिज की लेकिन कादियानान द पाकिस्तान द नजरिए मुखालिफ दी कुरान और सुन्नत मंग तालीम द खत्म नबूवत रा कई कादियानान मंग और तासो त तालीम द खत्म नबूवत मुखालिफ रा कई द मल नजरिया तो मुखालिफ क्यों कुनशु द पॉइंट याद रहे वेम नंबर जमंग और तासो द मुल्क जोग्राफियाई हुदूद दी इंडिया जान लमटते अगर तेरा जमंग बेखुंदी दा चनन लाल किला जमंग द झंडा पे इंडिया लहरावेगी पकार जो पाकिस्तान झंडा पे लहरोशी द कादियानान उदा नजरिया दा जेमंग पर पाकिस्तान के सोना कादियानान खखड़ी दी नदाब मंग रोबासु पाकिस्तान पे औरस खत्मीगी और मंग बखपुल मुड़ी कादियान तोड़ू इंशाअल्लाह क़यामत सबा पूरे पाकिस्तान भी क़यामत सबा पूरे बाक़ीदे ख़त्म नबूवत चलेगी और इंशाअल्लाह पटोल दुनिया के भैया कादियानी का खैरी नबी